محترمو د ختم نبوت عقیده در ضروریات دین سره تعلق ساتي. یاد ساتي یو ضروریات دین دي، دویم ضروریات اهل سنت والجماعت دي. ضروریات دین هغه ته ویل کېږي چې په قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل سره ثابت وي. ضروریات اهل سنت والجماعت هغه ته ویل کېږي چې هغه په قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل سره نوي ثابت، یعنی په ثبوت یا په دلالت سره درجه کې هغه کې ځوان لره دخل وي. محترمو د ضروریات دین منکر ته کافر ویل کېږي او د ضروریات اهل سنت والجماعت منکر ته گمراه ویل کېږي. ضروریات دین محترمو یاد ساتئ، ضروریات دین کې د یو څیز نه انکار کول یا د هغې تاویل باطل کول دا کفر دی. ضروریات اهل سنت والجماعت کې د یو څیز نه انکار یا د هغې تاویل باطل گمراهي ده. تاسو وایي زموږ سمجھ کې خبره رانغلله. تاسو ګورئ ضروریات دین مثلا مون ضروریات دین کې داخل دی، روزه ضروریات دین کې داخل دی، حج په ضروریات دین کې داخل دی. یو سړی د مونځ نه انکار کوي دا په ضروریات دین کې د یو څیز نه انکار دی، کفر دی. یو سړی وایي زه مونځ منم خو د مونځ دغه مطلب نه دی کوم چې تاسو اخلی 5 ټایمه مونځ کوئ، بلکې د مونځ یو بل مطلب بیانوي. دا تعویل باطل دی، په دې سره هم دی کافر ګرځېږي. دغسې په ضروریات اهل سنت والجماعت کې مثلا یو سړی د حیات النبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي، په دې سره دی د اهل سنت والجماعت نه خارج ګرځېږي. یو سړی وایي زه حیات النبی منم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته حیات حاصل دی. جسد عنصری چې کوم د روزې مبارک مدینه منورې روزه مبارکه کې دفن دی، هغې ته دغه حیات نه دی حاصل، هغه په حیات کې نه دی شریک. دا محترمو تعویل باطل دی. د حیات یو داسې مطلب بیانول دي چې په هغې سره د حیات نه انکار لازمیږي، په دې سره انسان د اهل سنت والجماعت نه خارجېږي. نو مارس کوو محترمو یو اسلام دی یو کفر دی. اسلام ویل کېږي ضروریات دین پوره منل بغیر د څه قسمه تعویل او انکار نه د اسلام دی. ضروریات دین کې د یو څیز نه انکار کول یا د هغې تعویل باطل کول دا کفر دی. عموما قادیانیان که تاسو باندې اعتراض کوي، اشکال کوي، یاره مونږ ضروریات دین پوره د تاسو سره منو، اگر چې منی نه دغه مستقل جدا عنوان دی موضوع ده، لیکن کله که اشکال وکړي مونږ د تاسو سره ضروریات دین پوره منو، حتی چې ختم نبوت عقیده هم در سره منو، خو د ختم نبوت کم مفهوم او مطلب چې تاسو وایي په هغې کې در سره مونږ اختلاف کوو. نو په یو مفهوم باندې تاسو مونږ ولې کافر کوئ؟ نو یاد ساتئ په ضروریات دین کې د یو څیز نه انکار چې څنګه کفر دی، دغسې د هغې تعویل باطل کول هم کفر دی. څه وخت کې د 1973 تحریک چلېدو دا خبره ډېره زیاته عامه شوله. عموما علماء کرام جیلونو کې وو، یو جج صاحب یو عالم د لاس نه ونیو، انا تپوس کې میډیا ته یې راوستو، ورته یې مولانا صاحب کافر څه ته وایي، کفر څه ته ویلی کېږي؟ هغه سړی ورته خاموش شولو. سبا ته هغه میډیا ته بیان ورکوي، وایي دا عجیبه مولیان دي، یو سړي چاته کافر وایي او د کفر تعریف ورته نه ورځي. زمونږ د علماء دیوبند یو ډېر لوی جرنیل عالم تیر شوی دی، د شیخ حسن جان شهید نور الله مرقده استاذ، د دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر، د جامع اشرفی لاهور شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندهلوی نور الله مرقده، چا چې معارف القرآن په نوم باندې تفسیر لیکلی دی، هغه سبا ته بیان ورکو، ویل جج صاحب دې ما عدالت ته راوغواړي، زه ورته د کفر تعریف کوم. سبا ته دی راوغوښتو، مولانا ادریس کاندهلوی نور الله مرقده ورته تعریف کوي. چونکې د جج اشکال همدغه و چې قادیاني ستاسو سره پوره ضروریات دین مني، ختم نبوت هم در سره مني، د ختم نبوت په مفهوم او مطلب کې د تاسو سره اختلاف کوي، نو تاسو هغې ته کافر بیا ولې وایي؟ مولانا ادریس کاندهلوی تعریف کوي ضروریات دین پوره منل بغیر د تعویل او انکار نه د اسلام دی. ضروریات دین کې د یو څیز نه انکار کول یا د هغې تعویل باطل کول دا کفر دی. مثال ورته ورکوي، ګوره زه وایم پلانکې مولانا صاحب په صحت باندې روغ دی، په صحت باندې د روغ کېدو دپاره ضروري ده چې دی د هر قسمه بیمارونه پاک وي،
لیکن زه پلان کې مریض دی د مریض کېدو دپاره ضروري نه ده چې په ده کې هر قسمه مرضونه راجمع وي. زه وایم زما دا کپړه پاکه ده، د پاکه کېدو دپاره ضروري ده چې دا د هر قسمه خیرې نه پاکه وي. لیکن زه وایم دا کپړه خیره نه ده، د خیرنې کېدو دپاره ضروري نه ده چې په دې کې د هر قسمه خیرې راجمع وي. دغسې د مسلمان کېدو دپاره ضروري ده چې انسان د هر قسمه کفر نه پاک وي. لیکن د کافر کېدو دپاره ضروري نه ده چې په انسان کې هر قسمه کفرونه راجمع وي. جج چې کله خبره واورېده مولانا ادریس کاندهلوي رحم الله ته وایي د تعریف تا ته درځي دي نورو ملیانو ته ولې نه ورځي؟ مولانا کاندهلوي جواب ورکوي وایي کله چې یو څیز ډېر زیات عام شي بیا هر سړی هغه په زړه کې پیژني، لیکن په ژبې سره د هغې تعبیر باندې بیا هر سړی قادر نه وي. جج ورته وایي دا څنګه خبره ده؟ مولانا کاندهلوي جواب ورکوي دا خو اسانه خبره ده. جج صاحب ستاسو په میز باندې ګیلاس پروت دی، د ګیلاس تعریف تا ته درځي؟ جج ورته وایي چې بالکل راځي. ورته ما ته د ګیلاس تعریف وکړه. جج ورته وایي ګیلاس هغه څیز ته ویل کېږي چې په هغې کې خلک اوبه څښي. مولانا کاندهلوي جواب ورکوي وایي اوبه خو په لاس کې هم څښلی کېږي بیا دې ته ګیلاس وایي؟ هغه ورته نه چې ګیلاس لږ اوږد وي. مولانا کاندهلوي جواب ورکوي بوتل خو بیا د هغې نه هم اوږد وي هغې ته ګیلاس وایي؟ دی چوپ شو. مولانا کاندهلوي جواب ورکوي زم میډیا ته بیان ورکوم چې حکومت پاکستان یو داسې سړی جج جوړ کړی دی چې هغه ته د ګیلاس تعریف هم نه ورځي. او ورته ما